د دوو ماشومانو سره ظلم شوی دی، زیاتې ورسره شوی دی. دا یوه چې کومه ده دا غټه جنۍ چې تاسو له کومه په سکرین باندې ښکاري د 19 کالو ده، په لاهور کې په پنجاب کې دې سره ډېر ظلم شوی چې په دې هم ډسکشن کوو. او دا وړه ماشومه چې تاسو له کومه ښکاري د 3 کالو ده، لکی مر ورسره تعلق لري. دې سره هم زیاتې شوی دی، ناانصافي ورسره شوې ده. یقینا چې اورئ حیران به شئ چې زمونږ دا کمیونټي، زمونږ د پښتنه معاشره کوم طرف ته روانه ده. یقینا ډیره د افسوس خبره ده. نو په دې دوه واقعو په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. ټول نه پهله دا غټه جنۍ چې تاسو له کومه په سکرین باندې ښکاري لاهور کې د 19 کالو ده چې دې په یو کور کې کار کولو، یو کور کې نوکره وه. کور کې وې هغوی له صفایانې کولې. په دغه کور کې د دې مالکه چې کومه وه مالکه وه او 2 بچي او یو ډرایور هم و. نو د دې د بیان مطابق دا اوس وفات شوې ده. د 19 کالو دا جنۍ چې کومه ده دا وفات شوې ده، خو وفات کېدو نه مخکې دې دا بیان جاري کړی دی چې ما سره په کور کې چې کم ډرایور و هغه هم را سره زیاتې کړی دی او د مالک 2 بچو چې هم را سره مسلسل زیاتې به کولو. او د دې خبرې نه ما مالکه هم خبر کړې وه، خو مالک چې کوم دی بار بار به د چپ کولم، دمکیانې به یې راکولې چې دا خبره چاله مه کوه، د نوکرۍ نه به دې وباسم، داسې به وکړم داسې به وکړم. نو زه چپ پاتې شوم د نوکرۍ نه، د ویښتو په یره باندې چې هسې نه د نوکرۍ نه مې وباسي بیا به زه پیسې څنګه ګټم، چونکې غریب فیملی نه تعلق لرلو. بیا چې کله دای په دې باندې درد وغیره راغلی دی نو دی مالک چې کوم ورله دی دی ولا پریګننسي ټیسټ چې کوم یو سټریپ هغې ولا راغوستی دی چې ټیسټ یې کړی، ټیسټ یې پازیټیو راغلی دی. نو بیا یې هغه نوکر چې کوم ډرایور هغې د نوکرۍ نه هم ویښ کړی، هغه ټول الزام یې په ډرایور باندې راواړلو. خو همدې نوکر یې ورله ووي د 19 کالو د جنۍ ورته ووي چې ما سره صرف ډرایور نه بلکې ستا بچو هم مسلسل زیاتې کړی دی. خو دې چپ کا او مور ویې لېږله چې زه ته چوټي کا او لاړه شه علاج وکړه. چې کور له تلې ده دردونه پسې واشي، مور هاسپټل ته بوتلې ده، هلته بیا دا وفات شوې ده. او د وفات کېدو نه مخکې دې دا مکمل کیسه بیان کړې ده چې دغه رنګ چل ما سره مالک یې د هغې بچو یا ډرایور کړی دی. مکمل حقیقت یې ښکاره کړی دی. نو دا جی په پنجاب کې دا واقعه شوې ده. دې نه علاوه په لکی مروت کې د 3 کالو ماشومه ده چې دې سره هم زیاتې شوې. زیاتې نه پس د دې لاش میلاو شوی دی او لاش میلاوېدو نه پس چې دې کوم ریپورټس بیا راغلي دي نو هغې نه پته لګېدلې ده چې دې سره زیاتې هم شوې ده. جی ډېره د افسوس خبره ده. یو واقعه او داسې ډېرې واقعې دروازې کېږي، خو څه میډیا ته راوځي، څه میډیا ته راونځي، څه چپ پاتې شي، څه یو ځای کې غلی شي، څه بل ځای کې غلی شي، د ساړو پته ونه لګي، د ساړو غل معلوم نه شي. نو داسې ډېر واقعیات ورځ تر ورځه په هره علاقه کې کېږي. نو زمونږ مطلب زما د ویډیو د دې شیر کولو مقصد صرف او صرف دا دی چې مونږ په سراونډینګ کې د خپلو بچو، د خپل ماشومانو، د خپل ګاونډیانو د ماشومانو، په د خپل مالت کې د ماشومانو خیال وساتو. بې وخته خپل مالت کې خیر دی. ستاسو چې کوم کلیوالي ګاوند کې مخه خلک وي نو هغوی له تاسو وایي چې زمونږ واړه بې وخته بهر چې ویني کور ته یې رالیږه، یا خپله په خپل وړو باندې خیال ساتل پکار دي. د اعتبار بروسه نه داسې واقعیات هم په دې کې پی کې شوي دي چې خپل ګاونډي یا خپل مالتي ماشوم یا ماشومې سره زیاتې کړی دی. نو بهتره به دا وي چې مونږ خپله په خپلو ماشومانو باندې خیال وساتو، بې وختې بهر پرېږدونه د هغوی په حرکات و سکنات باندې نظر وساتو، د هغوی په ملګرو باندې نظر وساتو، دی چا سره یاري دوستي ده، دی کم قسم لوبې کوي، د دی لوبې سري، دی مشغولتیا سره، دی کور کې څه کوي، دی بهر څه کوي، دی په موبایل څو ګوري، بهر چې دی کلوزي نو کم قسم لوبې دی کوي. نو په دې ټول هر څه باندې نظر ساتل پکار دي. ګوره هغه ډېر مشران دا خبره هم کوي چې واړه څومره کم وي نو دومره ښه وي. هغه وجه هم دا وي چې کله ستا 2 ماشومان وي یا 3 ماشومان وي په هغې ته پراپر چیک اپ ساتلی شي. خو چې کله ماشومان د ستا ډېر شي، 15 ماشومان شي، 6 ماشومان شي، نو چې بیا ته کار به کوې که نه ته به 15 ماشومان راټولې یا به ته بهر په هغوی نظر ساتې. نو په دې وجه هغه ماشوم بې سره هم لوی شي او هغه مطلب هغه رنګ حفاظت ونه کړی شي د هغه ماشوم. نو بهتره دا وي چې انسان چې ته د ماشومانو خیال ساتلی شي نو ښه خبره ده. مطلب چې ماشومان د ډېر وي نو ښه خبره ده. لکه دې کې څه دغه نشته، خو چې ته خیال نشي ساتلی، خپل بچو پرورش نشي کولی، صرف دا نه دي چې ته هغوی له رزق وګټې، صرف دا نه دي چې ته هغوی له روټۍ وګټې، نور هم د ماشومانو ډېر حقوق دي د هغوی خیال ساتل. په ناپوهۍ کې هغوی د غلط حرکتونو نه منع کول، هغوی غلط خلکو سره نه پرېښل. ګوله د ماشوم مثال خو د ربړ وي چې دی ته کم طرف ته راکاږې دی هغه طرف له ځي. نو که چېرته چا ښه طرف ته راښکو نو ښه طرف ته به لاړ شي، که چا خراب طرف ته راښکو نو خراب طرف ته به لاړ شي. خټه د لونده خټه ده چې سر ته جوړ کله ته جوړېږي. نو بهتره به دا وي چې موږ د خپلو ماشومانو صحیح پرورش وکړو، د هغوی په حرکات و سکنات باندې ښه مکمل نظر وساتو. نو دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.